أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورة النساء درې حصې وو. اوله حصه کې احکامات بین الراعي والرعیت، په دویمه کې احکامات بین الرعیت او په دریمه کې د درې ډلو بیان. اولنی درس کې تاسو ته ذکر شو محرمات ابدیه، هغه حرام چې هغه د همیشه دپاره حرام دی، د هغوی سره نکاح کول چې الله رب العزت وی دوی سره به نکاح نه کوئ. نو بیا یې وی چې د چا طاقت نه د آزادې ښځې سره د نکاح کولو، نو کم از کم چې د وینځو سره نکاح وکړي، وینځې دې واخلي او د هغوی سره د خپل خواهشات پوره کوي. یا د وینځو حکم و چې د وینځو سره چې نکاح کوئ نو هغه په اجازت د هغې د مالک باندې کوئ. او آخر کې تاسو ته ترغیب ذکر شو اعمال صالحو ته او د بدو اعمالو نه یره ذکر کېدل چې د بدو اعمالو نه ځان ساتئ. بیا حکم تاسو ذکر شو مؤمنانو په خپل منځ کې مالونه په باطله طریقه، دا مونږ ویلی و که نه، په باطله طریقه باندې مه خورئ، په هغې مطلب باندې غیر شرعي طریقه د یو بل مال مه خورئ. که تجارتي هغې باندې خوړی شی خیر دی، دواړه جانبین هغې باندې راځي، یو شی خرڅوي یو شی اخلي نو خیر دی. نننی درس ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، د ګناهونو نه ځان ساتئ. سبب د فساد په معاشره کې چې د هغې نه معاشره خرابېږي هغه ګناهونه دي. چې کله ګناهونه عام شي نو د هغه ګناهونو د وجې نه بیا په ګناهونو کې تقسیم علما کوي کبیره او صغیره، او د هغې ځان له خپل دغه ذکر کوي کبیره څه ته ویلی کېږي او صغیره څه ته ویلی کېږي. خو کبیره وایي ذکر کوي هغه ته ویلی کېږي چې د هغې دپاره قرآن حد ذکر کړي، څه ورله ذکر کړي، حد ذکر کړي. او صغیره هغه دي چې د هغې دپاره حد نه ذکر شوی، داسې سزا ورکوي یا داسې سزا ورکوي، داسې قسمه حده. یا حدیثونو کې د هغې تذکره راغلی ده چې پیغمبر پاک وایي ځان د دې اوو تباه کوونکو نه وساتئ، د دې نه ځان وساتئ، د دې نه ځان وساتئ. نو هغې کې ذکر کوي بیا چې الاشراک بالله، الله سره شرک کول دي، یا مور او پلار نافرماني ده، قتل النفس دی، زنا ده، دا فرار من الزحف، د دشمن د ډلې نه منډه وال، د هغې نه تېښته کول، ډېر ذکر کېږي که نه چې دا ګناه کبیره ده. اصل کې خبره دا ده چې ګناه هر یو ګناه چې ده نو دا کبیره ده، ځکه دا که وړه هم وي که نه وړه هم وي، خو چې په هغې باندې اصرار وشي او همیشه دپاره کولی شي نو هغه کبیره ګرځي. بله دا ده چې کله سړی د صغیره ارتکاب کوي، یعنې صغیره ګناه کوي، نو دا په وړی ګرځي کبیره ده، هغې ته بیا دې څه کېږي وررسي. مثال یې داسې دی لکه سړی چې په سکول کې داخله اخلي، نو ته ماشوم بوځې که نه په ادنا کې مې داخل کو، وایي مطلب باندې دوی ورته فرپ وایي، نرسري وایي، و یاره په هغې کې مې داخل کو که نه. نو په هغې کې داخل کې یو کلاس نه بل کلاس ته ځي، بل کلاس نه بل کلاس ته ځي، بل کلاس نه بل کلاس ته ځي، بل ورځ چې ګورې د 14 ډګري والي کلونو په حساب باندې خیال هم کړی دی، هغې نه پله پسې به بره باندې نورې ډګرۍ والي. نو داسې په ګناه کې چې کله سړی داخله والي که نه، کلاس واخلي داخله واخلي، نو د اول نه په کچه کې د کچې نه په کچه کې داخله واخلي، د هغې نه په ځي په بره باندې په مزه مزه باندې لاړ شي، د هغه نه بیا د زمانې لوی حرامي جوړ شي، د دنیا ګندګیری او د دنیا هر څه هغه چې دی نو هغه بیا کوي. نو الله پاک وایي چې اولنۍ کوشش داسې کوئ چې یاره د کبیرو نه ځان ساتئ، او کوشش دا پکار دی چې اول نه سړی ځان د صغیرو نه وساتي چې دې کبیرو ته د سره ونه رسېږي، کبیرو ته د سره ونه رسېږي. کبیره چې صغیره کله کوي نو بیا د غالبا چې د عبدالرحمن بابا شعر دی که نه، وایي داسې وایي چې لږه نه ده که هر څومره ګناه لږه، لږه نه ده که هر څومره ګناه لږه، دا لږه لږه چې راجمع شي بېسیار شي، د لږې نه لږه 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 لږه، دا خو ما ته لږه ګڼو چې موږ دا معمولي ده او دونه نه ده او دا دی او هغه دی، خو دا لږه لږه چې راجمع کېږي د هغې نه څه جوړېږي. اردو کې وایي که نه چې قطره قطره سے سیراب بنتا ہے، دا سلامت سمندر چې ته یې دا د اسمان نه څاڅکې څاڅکې راورېدلی دی، هغه څاڅکې څاڅکې سمندر جوړ کړی دی، هغې څه جوړ کړی دی، سمندر یې جوړ کړی دی که نه.
نو دقه شان ته چې دا خسخسي که نه هغې پسې ته لاوبالې غوندې پروا نه ساتې او ګناهونه کې نو د هغې نه څه جوړېږي د هغې نه یو لوی سمندر جوړ شي او هغه انسان ډوب کړي د یو ځینې حدیث کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي نو د ده په دې زړه باندې د هغې نه یو داغ لګي څه دې لګي داغ دې لګي که دې توبه وباسي نو هغه داغ ختم شي او که دې توبه ونه باسي نو هغه داغ سیوا کېږي هغه داغ څه کېږي هغه سیوا کېږي هغه د زړه غونډ د ځان سره په لپیټ کې والي غونډ زړه سره راټول کړي او د هغه زړه چې هغه تک تور شي چې قرآن کریم ته بیا تعبیر کوي په مختلفو طریقو سره ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دی پوهېږي مطلب باندې یا ته الله رب العزت په مختلفو ځایونو کې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دوی چې کوم څه کوي دی په زړونو باندې زنګ راوستی دی او سورت یاسین کې راځي چې الله رب العزت وایي چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم صدا د ده هغه ګناهونو دته مخې ته یو غټ دیوال جوړ کړی دی لوی دیوال یې ورته جوړ کړی دی د نیکۍ نه رامنې کوي په دې مطلب باندې او شاته یې دیوال ګرځولی د نه آخرت هېر کړی دی آخرت یې څه دی هغه یې هېر کړی دی ګناهونه کوي او د آخرت هېڅ سوچ فکر نشته که د عوامو مثال یې کړه دغې وجې نه حدیث کې راځي د عالم متعلق او د دیندار خلکو متعلق چې دی داسې دی یعنې کوم سړي چې د الله نه یری دی هر وخت داسې دی ته به وایي که نه دی بس د یو شي لاندې داسې ناست دی ورته ګوري چې راغورځېږي را باندې دغه دی راغورځېږي دغه دی راغورځېږي د ګناه نه یریږي د ګناه نه څه دی یریږي او کوم سړی چې داسې چې هغه د دې خبره تر باندې څه پروا مروا نه کوي نه پکې ډوبي د پاسه پې د دنیا سره غورځېدلی دی پکې ډوبي د پروا هم نه څه دی وي څه نه وي په غوږ باندې یا مچ ناسته یا نه ګناه ورته دونه څه نه ښکاره کېږي او یا نه او کم چې خدا والا خلک دی لوی خلک دی نو هغوی ته د معمولي ګناه هم لوی احساس کوي چې وایي زما نه ډېر غلط کار وشو دا ډېر غلط کار دی بهی داسې نه ده پکار کوشش پکار دی چې د ګناهونو نه ځان وساتو الله رب العزت به رحم وکړي او مونږ ته به هغه ګناهونه زمونږ کوم چې زمونږ نه شوي دي هغه به الله رب العزت مونږ ته معاف کړي الله دې رحم وکړي ځکه الله وایي ان تجتنبو که چېرې تاسو ځان وساتئ کبائره د لویو ګناهونو ما هغې نه تنهون عنه چې تاسو منع کړی شوي یې د هغې نه کومو لویو ګناهونو نه چې تاسو منع کړی شوي یې د هغې نه تاسو ځان وساتئ نو الله وایي نکفر عنکم سیئاتکم مونږ به اورېجو ستاسو نه ستاسو هغه واړه ګناهونه دا معنا کوي کم چې واړه ګناهونه دي هغه به الله رب العزت وایي زه تاسو ته معاف کوم او د لوی نه کوشش وکړه چې ځان وساتئ او دوی معنا داسې کوي نکفر عنکم سیئاتکم لرې به کوم ستاسو نه هغه دنیاوي مصیبتونه ستاسو کم چې د دنیا مصایب چې د لویو ګناهونو نه ځان ساتئ نو رب العزت وایي چې د دنیا کومه تنګي کوم مصیبت کومه سخته به تا باندې راځي د هغه سختې او د هغې مصیبت نه به زه تاسو وساتم وندخلکم مدخلا کریم او دننه به کوم تاسو لره زیده دننه کېدو عزتمند ته جنت په درکو عزتمند ځای دی د عزت والا ځای دی الله دې موږ ټول راکړي د دنیا خو دغه د بې عزتو زندګي د الله دې خیر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض دشمنی دا بل حکم دی دشمنی تربګنی او مخالفت د یو بل سره معاشره په څه ورانیږي په دې وجه باندې ورانیږي چې د یو حیثیت اوچت دی او د بل حیثیت ښکته دی د بل حیثیت څه دی اوس دا حیثیتونه الله ورکوي څوک یې ورکوي الله رب العزت یې ورکوي نو چې دا د چا حیثیت ښکته دی دی د دې بره حیثیت والا سره بغض او حسد راوالي دله به ویل الله پاک دا حیثیت ما نه ولې نه دی راکړی د سر دا دونه پیسې ولې دي د سر دا دونه عزت ولې دی د سر دا دونه علم ولې دی اکثر دشمنی او اکثر مصیبتونه دا په دې باندې پیښیږي یو د بل سره بغض او حسد د هغه بغض او حسد د وجې نه الله دې معافي وکړي معاشره ورانیږي هم ملک ورانیږي هم معاشره ورانیږي هم څه کېږي هم ملک ورانیږي نو الله رب العزت وایي چې د دې تمنا مه کوئ چې یو الله پاک فضیلت ورکړی دا بل وایي چې دا ماته ولې نه میلاو شي دا د الله رب العزت په لاسو کې دی د الله پاک تقسیم دی ته هم د الله نه ځان له غواړه که نه الله مال هم راکړي مال هم راکړي دا که نارینه دي او که دا زنانه دي خو یو د بل د مرتبې د حاصلولو کوشش مه کوئ چې یو د بل د مرتبې د حاصلولو کوشش کوي د هغې نه ځان د اوچتولو او هغه حیثیت نشي حاصلولی نو د هغه سره بغض او حسد کوي د هغه سره څه کوي بغض او حسد کوي نن سبا اکثر وګورئ معاشره ټوله په دې باندې تباهي هر سړی د ځان نه بره سړي ته ګوري او د هغه سره د هغه په هغه برهوالي باندې بغض او حسد پیدا کېږي یاره به یې د کې دا ولید د کې دا ولید د کې دا انسان دی بس الله رب العزت ورکړی ده نو ځکه الله پاک وایي ولا تتمنوا تاسو ارزو مه کوئ ما د هغه څه فضل الله چې الله غوره والی ورکړی به په هغې باندې
بعضکم بعض ستاسو لره علی بعض په بعض نور باندې بعضو له په بعضو باندې الله پاک فضیلت ورکړی غوره ورکړی د دې تاسو ارزو مه کوئ چې دی ولې زمانه اوچت دی ولې د الله رب العزت حیثیت ورکړی الله دې راته معافي وکړي دا په عوامو کې خو په عوامو کې مولیانو کې دا شی ډېر زیات په مولا باندې د بل سړي د بل مولا نوم داسې بد لګي چې بس یاره د شاګردان ولیدي د ملګري ولیدي د سره دا خلک ناسته پاسته ولیکي د خدای بنیادمه وچ پناهغه بغض او حسد دشمنی او طرفګني واقعیت کې ذکر کوي چې شیطان ځان سره څو پندان راغستي په لار باندې روانو نو چې به دا پند چا دا د شي دا یو پند پکې د حسد د شي د حسد پندو پکې نه چا وته چې دا په دې باندې سکه وي چې دا وړم دا په دې مولیانو تقسیمو چا باندې تقسیمو دا په مولیانو باندې تقسیمو قدرت نظام دی د مولا سړي به د مولا سړي نوم بدی شي داغه سره بغض او داغه سره حسد ولې بغض او حسد کې ته څه نقصان کړی دی ته خپل کوشش کوه اصلاح کوه د خپل ځانم کوه د مخلوق هم کوه هغه هم کوشش کوي چې اصلاح وکړي نو الله رب العزت به رحم وکړي ماحول به سم رواني برابر وي نو خپل منځ کې بغض او حسد ته څه ضرورت دی دا شی چې دی دا علماو کې ډېر زیات دی الله رب العزت هم په حال باندې رحم وکړي دا غي وجه دا ده چې علما داسې دي چې دوی خو لیډ کوي کنه یعنی دوی قائدان دي دوی په ځان پسې نور رواني عوام په دوی پسې نو چې کله د دوی په منځ کې اختلاف راشي او دوی په خپل منځ کې عوام به خود تسنه شي عوام به شي خود به تسنه شي هغه ځان له حیران شي خدا په چا پسې لاړ شو د چا ومنو د چا ونه منو کم یو سړی صحیح وي کم یو سړی دی صحیح د دوی په خپل منځ کې په یو مسله نیمه باندې خپل څه حسد او بغض غستی هغه مسله په ځای پاتې دی هغه د خپل سینې بلاسو باسي چې دا خپل سینې بلاسو باسي د عقیده وجنه عوام خوارانو باندې لکه چې پلار او ترونه د یو بل سره پر اخکلو کلمو شي کنه نو لاندې د بچو د نوسو سهالي خواران هغه چاله ورشي د پلار ډله وږي کې د تر ډله وږي د کم یو سړي ډله لپاره وږي هغه ځانانو باندې مشکلات راشي نو علما چې دي د سترګې دي وایي مطلب باندې د سترګې په دې باندې خلک لارې نه دغې نه کله چې دی په خپل منځ کې په ټکراو شي نو هلته عوام ځانان لاندې شي خدای پاک اوس موږ په چا پسې لاړ شو دا سترګې هم کار نه کوي او هغه هم کار نه کوي موږ ته پته نه چې کومې صحیح دی او کومې غلط وي د وجې نه بغض او حسد نه په کار خپل کوشش دا پکاري چې سړی د اصلاح کوشش وکړي د یووالي کوشش وکړي د روغوالي نو ځکه الله رب العزت وی ولا تتمنوا ارزو مکه ما دا څه فضل الله چې غوړوالی ورکړي د الله پاک به په باندې بعضکم بعض تاسو را لا بعض په بعض نور باندې للرجال نصیب د پارا د ناری نو حصې د مما دا سن ایکته سبو چې غوي وکړه کم څه چې دوی وکړل د دین ول برخه ده الله به ول ورکړي وللنساء د پاره د زنانو نصیب برخه دي مم مکتسبنا دا نه چې دا زنانه کوي هغه اعمال دي هغه درجه ده هغه حیثیت ته هر شي چې دي دا بول الله پاک ورکړي واسال الله غواړي د الله نه من فضله د فضل الله نه الله تعالی سپور تک الله مال امرا کوي د بل سره بغضونه حسدونه مکوا الله دله دی ورکړي د نو خزانو کې څه کمې دي مال امرا کوي کنه الله د دین مال ډېر راکي الله دین مال خراکي الله نو غواړي ان الله یغن الله پاک کان دی بكل شیء علیم په هر شي باندې پویا دسته